چې الله وی شدید لپاره خیره مکوئ د خپل ځان باره کې فکر وکړئ دا خو د عذاب شروعات دي او په جهنم کې به هر ورځ او هر ټیم پس په عذاب دوچند کیږي چې څومره وخت تیریږي دومره به عذاب یو په دوه کیږي څنګه د جنتیانو خوشحالۍ د یوې ورځې نه بلې ته ډېرېږي دوچنده کېږي د بلې نه بلې ته دوچنده کېږي د بلې نه بلې ته دوچنده کېږي څنګه چې په دنیا کې مونږ دا متل چې حقیقت دی کو هسې فرضي خبره خلکو راټینګه کړې ده چې یوه ورځ د بلې ورځ نه بدتر راځي خراب راځي نو آخرت کې د مسلمانانو دپاره به یوه ورځ د بلې نه ښایسته راځي او د کافرانو دپاره په جهنم کې یوه ورځ د بلې ورځ نه بدتر راځي نو عذاب به دوچنده کېږي نو الله ورته فرمایي قال لکل الله به وفرمایي لکل د هر ډلې دپاره د هر چا دپاره ضعف به ډبل عذاب وي ولکن لا تعلمون لیکن تاسو پې نه پوهېږئ دې ټیم کې شروعات دي وقالت او وبوایي اولاهم دا مشران خلک چا چې دا خلک ګمراه کړی دي اولاهم دا مشران متبعین به ووایي لاخراهم د دې تابعینو په باره کې لاخراهم د دې کشرانو په باره کې فما کان لکم نشته دی لکم ستاسو لپاره علینا په مونږ باندې من فضل څه فضیلت هیڅ فضیلت ستاسو په مونږ باندې نشته دی د عذاب په تخفیف کې یعنی کو تاسو ډېر مونږ ته خیرې وکئ خو تاسو په خپل عمل باندې کړېږئ او ستاسو په عذاب کې تخفیف نه راځي کمې نه راځي ستاسو په عذاب کې کمې د کافرانو باره کې الله فرمایي که نه چې دوی په عذاب کې به ذره برابر کمې نه راځي نو ستاسو که مونږ ډېرې خیرې وکړو خو ستاسو عذاب نه سپکېږي هغه به ښه دوچنده کېږي نو تاسو به ستاسو دپاره په مونږ باندې څه فضیلت نشته دی فما کان لکم علینا نشته دی ستاسو دپاره علینا په مونږ باندې من فضل هیڅ فضیلت فذوقوا الله به اسکه العذاب عذاب بما په سبب د هغه څه کنتم تکسبون چې تاسو په دنیا کې کسب کوو چې په دنیا کې مو څه کړي دي د هغې د وجې نه دا ثواب عذاب اسکه الله رب العزت هغه رحیم او کریم ذات دی عادل ذات دی ظالم نه دی چې په چا ظلم کوي خو چې څه انسان دی دنیا کې کړي دي د هغې د وجې نه به جزا او سزا میلاویږي